सफर रासरा हम नवा में नो दनवर सोरे यो आलम वो जुदाई ना यो हम सफर دنتا کچن نه دومره ښکلا څنګه ورکړه؟ بس هم هغه سي په ناسته مې کوکینګ کولو ته خیال شونو. خیر ته ماته دا وایا پخلی څنګه شوی دی؟ پخلی خو پر اختیار ډیر مزیدار دی. نو بیا خو پخه شوه دا سارا جمل چې تاسو چې څه کار هم کوئ پرفیکټ کوئ. څه چلو شو آنټي تاسو ولې غلي یې؟ نه ستاسو خبرې انجوای کوم. ښه جي. کور کې ټول ښه دي که نه؟ ټول ښه دي. خیرت څنګه ده؟ هغه هم ټیک ده. هغه راوله که نه؟ چې کله نه ستا واده شوی تاړو راوستې نه ده؟ Why don't we have a dinner for them? ته دا ټرای که کنه د دې سایډ نه. اوکې ولې په دې اړه کې څه دي؟ سو زیات دی. اوکې I think it's a bit too spicy for me. زه به ځان ته څه نور څه آرډر کړم. تاسو خورئ. نو دې پخلی ته څه نوم وایي؟ यो हम सफर रासरा हम नवा में नो ماما جی تاسو فکر مکوئ زه به په ټیم لنچ وکم او نن خو کېدی شي چې مامي کور کې لنچ وکي. سهار چې هغوی وتو نو ماته یې وی چې زر به راځم. نه ماما جی زه بیخي نه بور کېږم. جی ټیک شوه. د الله په امان. کشری بیبي څوک جنۍ تاسو پسې راغله؟ په ما پسې څوک؟ افشین نوم ښایي خپل. افشین؟ افشین السلام علیکم. وعلیکم السلام.
څنګه یې؟ خایما اوف زما یقین نه کېږي چې ته زما خواله راغلې. زما سره ناسته یې. بس پرې دوس دا د دروغ مینا د ځان سره کېدا. د دروغو مینا؟ تا ته زما په مینې شک دی څه؟ نو نور څه غلیون ته کې د واده وکړو او خپل دې نږدې مرګري ته دم حلونه وي ته د خو کې د بتول انټي سره چا چې زه خبر کړم غنی تا خو زمانه د دومره غټه خبره پټه کړې و او بیا وې چې زما په مینه شک مکه وته. داسې ودونه خو په خاموشۍ کېږي افشین. څه چلو شو خیرت ته داسې ولې وې هو ولې ته په دې واده خوشاله نه ما چې کله ستاسو د واده په حق لا وریدو زه ډیره خوشاله شوی وم. ما ته مخ خوشالېږه ته دا په زور شوی واده په خیرات کې میلاو شوی خاون دا کور په دې کې داسې هیڅ شی نشته چې زه په خوشاله شم. ولې ستا واده په زور شوی دی خو ستا مور خو ستا د خوښې نه بغیر زما مور مال ټول ژوند د خودداري درس را کړی دی او پتلو تلو کې زما د پاره دا د زلالت ژوند خوښ کړی دی افشین. ولې ستا خاوند تا سره ښه نه دی؟ خاوند زه چې د کم سړي قابل نه یم لایق نه یم کم چې د هر اړخه زما نه خوي زوی د هغه په ژوند کې په زور نه نباسلی یم. افشین ما کله هم خپل د حیثیت نه اوچت خوبونه نه دي کتلی بیا زما په حصے کې دا ذلت ولې؟ دا هر څه تا ستا خاوند ویلی دي. د خاموشۍ هم یو جبه وی کنه. زه سهار او شپه د ورځې او ماښام د دې احساس سره خپل ژوند تیروم چې دلته چاته هم زما ضرورت نشته. کله چې هم زه د حشر مخې له ورشم د دې سوچ په حق له شرم او د ذلت د لاس خپل سر ټیټ کما چې هغه خپل په مرزه ما سره واده نه دی کړی خو د ماما د وجې کړی دی. هله نه ته خامخا سنسیټیو کېږي دا ستا خیال هم کې دی شي. دا زما خیال نه دی ما کتلی دی کنه دا هغه په سترګو کې زه ځان دپاره بیزاري ګورم نفرت ګورم زه د هغه ښځه نه یم صرف یو مجبوري یم. سارا څه خبره ده نن افیس ته ولې نیتلې؟ اوس شو ولې د موډ آف دی؟ ستاسو په زړه کې چې څه راشي تاسو هغه وایې که نه. تاسو خبر یې چې اشر د خیرت په ذکر باندې خفه کېږي نو بیا هم تا بیګا شپه په ډایننګ ټیبل باندې د هغې ذکر وکړو بیا د هغې نه پس ته الټه سیده خبرې وکړې ډینر د پرېښودو ولاړې. تاسو خبر یې چې ستاسو تلو نه پس ما ته اشر بیا څه وی چې کېدی چې زما او ستا ملاوېدل په زرینې انټي باندې ښه نه لګي. آخر تاسو غواړئ څه؟ زه صرف ستا ښه غواړم سارا. You're all I have. ته زما نیازبینه لورې او زه تا په غلطو لارو پتلو باندې نشم لیدی. زه بچیه تا له دې تورو تیارو نه بچ کول غواړم. ماما که تاسو په رښتیا زما ښه غواړئ که نه نو چې زه څه کوم هغه کولو ته مې پرېږدئ. پلیز زما په لار کې مه راځئ. زه ستا په فیلینګس باندې پوهېدی شم. آنټي ستا مور وه که نه ډېره مینه کولو والا مور. هغې چې کومه فیصله هم کړې وه په ډېر سوچ او فکر به کړې وي. تا لا خپل او د اشر ریلیشنشپ لا لږ ټایم ورکول پکار دي. راتلونکو وختونو کې به هر څه صحیح شي. ستاسو انډرسټینډینګ به ډیولپ شي. بس پوزیټیو اوسه. اینڈ یو نو وټ تا کې هیڅ کمی نشته. بلکې زه خو به دا وایم چې اشر ډېر لکی دی چې ستا غونته کې ښځه یې ده. ته زما ملګرې یې که نه؟
ځکه تا ته د نړۍ ټولې خوبیانې په ما کې ښکاري. اوس داسې نه ده. خیر زه په کراچۍ کې 2-3 ورځې لایم. کوم ملاوېدو لرانلم نو فون خو به ضرور کوم. زه به په تمه یم. ټیک ده. خپل خیال وساتې. ته هم د ځان ډېر خیال ساته. رائټ. خیرت بچې دا چې کوم کتاب دی کنه دا د انسان د ټولو نه ښه او پوخ ملګری وي. یو ځل کچرې د کتاب سره د ملګرتیا وشي نو انسان چرې هم یوازې نه وي. زه تا ته په دې کې یو ډېر ښه شی واورم. جی ماما تاسو ته د کتابونو ولستلو ډېر شوق دی که نه؟ او بچیا او دا شوق اشر هم زمانه زده کړی دی. ته د اشر سره یو ځای کتابونه لوله که نه؟ ماما جی تاسو څه اورول غوښتل د دې کتاب نه ماته؟ او خیرت داسې وکړه چې ته 2 کپه کافي جوړه که راوړه. موږ دواړه به کافي څکو توده او بیا به زه تا ته زبردست یو څیز اورم د دې کتاب نه. اوکې ٹھیک شو. خیرت جی اشر څه کور ته ناوخته راځي؟ جی څه شوي دي؟ اسم نه څه خو دي پریشانه ښکارې. خیریت؟ پته نشته فریده، ما ته نن سبا صرف هم دغه یو احساس وي چې ما د اشر او د خیرت په واده کولو غټه غلطي کړې ده. تاسو څه دې دپاره پریشانه یئ چې اشر روزانه ناوخته کور ته راځي؟ نو څه وشو؟ مصروفه به وي، کار به سیوا وي. هسې هم تاسو د خیرت څونه خیال ساتئ؟ که په ایماندارۍ سره زه په دې ټولو څیزونو نظر واچوم نو د اشر خوی بیخي صحیح دی. ما دا فیصله تپلې وه په هغه باندې. هغه خو د واده ته بیخي رضا نه و. ما په زوره هغه له دا واده کړی دی. اوس هغه د کوره تښتي. نه ما ته خیرت خوشحاله ښکاري او نه اشر. او ما دا دواړه چرته په مینه خبرو کولو بیخي نه دي لیدلي. نه چرته راځي نه چرته ځي. ساجیبه غونته کې اب نورمل ژوند تیروي. تاسو فکر مکوئ، هر څه به ټیک شي. رښتیا ووایم کله ناکله ماته د اشر په سترګو کې ګیله ښکارېږي. هغه خپه ښکارېږي. اوس خو ځان راته ملامته ښکارېږي د هغه د مخې. دا څنګه خبرې کوئ تاسو بصیرت؟ هم ستاسو زوی دی، د ستاسو په شان د رشتو په پاللو پوهیږي او هغه به دا رشته هم وپالي. خبره صرف د رشتې د پاللو نه ده فریده. اشر زما زوی دی او زه به کله هم دا ونه غواړم چې د مسؤلیت په هکله هغه دا رشته وپالي. زه غواړم چې هغه په خندا او خوشحالۍ دا رشته خپله کړي. الله ګواه دی د اشر خوشحالي زما دپاره ډېره مهمه ده. کله چې ما دا رشته وکړه نو ما به دا سوچ کو چې د اشر به خیرت خوښه شي. خو زما خیال غلط ثابتېږي. د واده لا څومره وخت شوی دی؟ لږه حوصله ساتئ، وخت ورکئ، هر څه به ټیک شي. الله تعالی به ډېر ښه کوي.
اشر ته د ممي په خبرو باندې مخه پکېګا زما د پروټیکټ کولو په حق لا خدای خبر چې څه وي کې د شي زرینا انټیټیک وي کې د شي ستاو زما ملاوي دل خانوي چې مخکې ملاوي دل بدنو نو څنګه کې دي شي Sarah, I know what you're saying. I know where is this coming from. خوس ما واده کړی دی کې دې شوم په دی وجه غدا خبره کوي اشر تا ته چرته په دې خبر غوزان بد نه ښکاري چې د خیرت لا ټیم نه ورکې ته د هغې سره لږ وخت تیر کا او ته خپل او د خیرت رشته وپاله او پلیز خدای ته وګوره خپل واده او زموږ ملګرتیا بیله پرېږده زموږ ملګرتیا ستا د واده نه ډېره مخکنۍ ده دنیا سره بوجنګېږم ستا دپاره ته زما بیسټ فرینډ یې د ستا نه د بیا لیدو تصور هم نشم کولی څه سوچ کې څه سوچنو کې هیڅ نه د خیرت په حق لمې سوچ کو کله کله خو ماته داسې ښکاري چې زیاته صرف زما سره نه ده شوې یاره په زوره واده خو صرف زما نه ده شوی که نه اوه کمون اشر خیرت سره خو ګډ لک شوی دی نور ورسره څه شوي دي هغې به په خوب کې مې لیدلې ستا غونته کې خاوند اینډ یو نو اټ د اشر سره زیاته شوی دی ماما مور زما سره او تاسو خپل زوی سره بیخي ښه ونه کړو د هر انسان خپل یو خوښه ناخوښه ارمان سمرزي وي د یو ځای نه یو جنۍ اوچته کي او بیا یې داسې د چا په سر وتپي او ووایي ورته چې واخله دا ستا ښځه ده دا د کوم ځای انصاف دی ماما جي بچې زه د اشر نه ستا خبره کوم ما ته ښکاري چې ته په دې رشتې خوشحاله نه یې زه په دې رشتې خوشحاله نه یم ماما زه په دې رشتې څنګه خوشحاله دی شم مور زما سره بالکل ښه نه دي کړي او تاسو د هغوی خبره په منلو ښه ونه کړو څه زوی یوې خورزې په حیثیت دلته نه شوم پاتې کېدی آیا ستاسو انګور جوړېدل ضروري وه تاسو یو د ماما په حیثیت خو هم زه ساتلی شوم نو بیا مو په زوره دا رشته ولې جوړه کړه په ما بیخي ښه نه لګي ماما جي چې زوی د چا په ژوند کې په جبر شامله کړی یم او د چا په سر وتپلی شوم زبې د غوښتو چېرې د چا کور ته نه یم تللی او نن د چا په ژوند کې ننوتم ما ته ځان ډېر سپک ښکاري ماما جي اشر د ستاسو په وجه ستاسو دپاره د دې په زوره جوړه شوې رشتې پالنه کوي خو زه زما ویاړ زما ایګو مات شوي دي په دې سوچ چې دلته زما چاته هم ضرورت نشته مال د ځان دپاره څه مالدار خاوند نه و پکار ماما جي صرف عزت مې پکار و زبې د غوښتو چېرې د چا کور ته نه یم تللی او نن د چا په ژوند کې ننوتم
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कमजे वी د ماما سره وم. زه تاسو له روټۍ راواخلم. نامه خوړلې ده. اشر د ستاسو په وجه ستاسو د پاره د دې په زور جوړ شوي رشتې پالنه کوي. خو زه زما ویاړ زما ایګو مات شوي دي. دلته زما چاته هم ضرورت نشته. چرته روانه ماما له میچې ورکولو. ښه نور افضل ته به ووایي چې زما ناشته دلته راوړي جی او تم خپله ناشته دلته راوغواړه. یو ځای به ناشته وکړو. څه چلو شو؟ حسنا هیڅ نه دي شوي. د څه په نیمه شپه تا شوکې جړل څه؟ زما په څه خبره خفه یې؟ ما ته زما مور یادېږي. هغه زما خوب کې راغلی وه نن شپه. چې د مور په یاد کې د لجړا درله نه کمرې نه بهر رالې. ستاسو خوب خراب شو. زما خوب خرابېږي او که نه تا لجړل بیا او که خاندل اوده کېدل بیا او که ویښېدل. خو پلیز په نیمه شپه باندې بیا د کمرې نه مه راوځه. راځه چې ځو. لاس دې را.
توبه 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 ماما رښتیا مور دومره ورانکارې وه ورانکار خو بچیا معمولی خبره ده یرا پا خو ټوله محله په سر باندې راغستې وه زما باور نه راځي د مور د خبرو نه دا لګي چې هغه همیشه سنجیده او صبر غونته کې وه السلام علیکم داجی وعلیکم السلام راځه بچیا راځه بس مونږه ناشته شروع کوله چې هغه ستاسو مور د نور افزا سره په مرسته پته نشته څه نوې ډیش تیاری اوس په پته ولګي چې څه خورې په ناشته کې ماما تاسو له چای درکړم هاو پلیز یو رسو شو چې اپا د ټولې محلې ماشومان راغونډ چرته راتلو تیاری کیږي او یاره زه هم دا ویلو لراغلم چې خبردار که د ناوخته پورې آفیس کې ایثار شوې یو کار کو نن موږ دوانه یو ځای بهر ځو مخکې په لونګ ډرایو پلاټ شو خو غب شپ به ولګو او د هغې نه پس په یو ښه ځای کې ډینر وکړو وایا څنګه دې زما دا پلین ښه یاره خو زه خو کور ته روان یم هغه به اصل کې داجي مور له مې بیا وخت نه دی ورکړی که نه ځکه زه روان یم بیا به شي که هم دا ریزن دی نو زه به انسست نه کوم چې زه تا سره لاړه شم راځه دا لاندې پورې به مې پرېږدې ټیک ده جمال چې کله ناوخته راشم نو ټول کشاله جوړه کړي نن سر راغلم نو څوک مې تپوس نه کوي جمال جی اشرور کوم ځای یاره آخرت کم ده هغه د سیب سره د واک لپاره تلی ده واک کول جی هغه هره ورځ ماښام ځي ټیک ده زه ته ځه ها خیرت بچیا آیسکریم څنګه و ډیر ښه ها سبا به بل ذایقه خورو ټیک ده اوکې ډن اوه هاغه وګوره ډیر غړغټ او مصروفه خلک نن د دفتر نظر واپس راغلل او نن سحر خو زمونږ سره په ناشته کولو هم مونږ له عزت راکړې ده السلام علیکم وعلیکم سلام چرته ځې بچیا په مونږ دوانو خوند ته چای خو اوس کوه اشر تا د خیرت د لاس چیس کلی دی ډېر ښه چای جوړوي راوړه ورشه بچې اوس راوړم تھینک یو لوی پریزنټیشن دی ورکو نن دا خو ماته معلومه ده بٹ تھینک یو فار د کمپلیمنټس واو may I be honest with you تا ته معلومېدل هم پکار دي د ماښام د څه پروګرام دی هغه یوې دستوري لتلل دي هغه یاز نه دی ډینر له راغوښتی یم دستوره په کومه خوشحالۍ کې هسې همداسې وی چې موډ مې شوی دی خیرت څنګه ده سویل یا خبره کول زده کړل او ښه ده ښه یو کار خو وکړه You just have a look at this tonight and we'll discuss in morning, huh? Okay. په مانه وخت کېږي. Bye. You're not part
of the club. He actually said that. This complicates things a little. We don't know who they are or how many they are. And how he got so many friends. I have no idea. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। هغه زما ملګری د آیاز په کور کې بلنه راکړې ده نو اته بجو پورې به تیار شي. زه مال به هم تلل وي. او ولی څه اعتراض؟ نه بیا تیار شاته پورې چې نا وخت نشي. ستاسو د پاره چای راوړم. و به اسکو زه راوړم. increased by 11% to $2.17 billion. Now, over the past couple of years, خیرت کته تیار شي نه زما 15 منټه ډېر ښکلي ښکارېږي ته. صرف ته یو شي کمی دی. मैं आए